چې چوکیداری کوي د الله په لاره کې که په دې حالت کې دا مړ شي نو همیشه لپاره به ورته دغه شانتي اجر الله جل جلاله رسوي. دغه شانتي الله جل جلاله د شهادت په ذریعہ باندې هغه ته د جنت رزق ورکوي. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. دا آیات نه چې الله رزق ورکوي د دنیا د مکر او د فریب نه د دجال نه او د شیطان د دې شیزون الله جل جلاله و امن الفتان د دې فتنون الله غ په امن کې کو او رزق ورته د الله له طرف نه رسیږي. وان ابي عبس قال قال رسول الله ما غبرت مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. ابو عبس رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله علیه السلام فرمایل چې کوم انسان خپې د الله په لار کې مغبرت قدم عبد في سبيل الله یعنی ګرد او غبار چې ورته مونږ وایو هغه دوله دا د انسان په خپو باندې د الله په لار کې ولګي نو مغبرت فتمسه النار اور به دا نشي مسح کولی مور به دا مسح نکی. نو د جهاد د لارې د خاورې دا پروتوکول او مقام دی. انا ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع كافر مقاتلو في النار ابدا. کافر او چې کوم انسان دا کافر وال دی دا دوانه په پور کې همیشه لپاره جمع دی. حدیث نه دا راوځي چې مجاهد سړی به دا ورته چرتم داخل نشي. دا مو اجر جنت ټیکدار مجاهد جوړ شوی دا نبی عليه السلام جوړ کړل په دې الفاظ باندې ما یو کافر قتل کړه د الله په لار کې نو کافر خاصم جهنمی دی نو ما ورس الله په ور کې نه جمع کوي. فنار اور راغل دی جنس ورته مراد دا نه چې په یو ځګین کې خود نه دی خدا ور چې د جهنم کم بلیږي په دې کې بل الله را دوانه جمع نکی. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسي في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. رسول اقدس وی فرمایل ابو هريره وی چې مجاهدینو د زنانو عزت او داغي حرمت د حرام دي په مسلمانانو باندې لکه موږ دلته ناس یو مجاهدین ال تجنګيږي د مجاهدینو بیبيان دلته زمنګ سدي لکه څنګه په موږ باندې د خپل مور عزت او حرمت لازم دي. الله د مور حرمت او عزت چې څنګه لازم دي. د دې لپاره ته یو مثال دلته یو مسله می ذهن تراله او د دې مسلې حل کول دا لازم دي. سید احمد شهید رحمت الله تعالی علیه دا یو عالم دی. سید احمد شهید بریلوی د بریل د علاقې سره تعلق لرو. دا بریلیان وای چې دا دیوبندي والن کې دا د دیوبند مخکې د جهادي تحریک واچلیدو. حضرت یو خبره لیکلی و چې په مونږ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ انسان تراشی نو د دې انسان مونږ ماتیږي او کله خر سوچ راشي مونږ نه ماتیږي. د رسول الله سوچ په مونږ کې نه دی کول. اول خدای عبارت وې د ځان د نکړې شوی د کتابونو کې یعنی دیو دا قول په دی باندې نه دی کړ. دویم کبه صورت دیو دا قول ووم کې نو دا ګوره عقلی تور باندې د دې مولانا الیاس ګومن سے ډیر خوري خسته جوابونه راغستي. ادستا زين ته واچوي ګوري چې مور خزي ته تاویلو چې ستاملا یا استاخیټ په ما د دلک زما د مور نو د دې خبرې نه آیا د مور عزت راغی کنه د مور بی عزتی رااله. د دین د مور حرمت او عزت راغی. نو یو سړی به وقوف وای چې تا خپل خزي ته ویل چې ستا خېټ او ستاملا په ما د دلک د خري نو د دې د وجه نه خزه نه طلاقیږي او چې مور دې یاد کړه نو خزي باندې زهار لوي
نو ساید د دې خبرې مطلب دا شي چې د مور بی عزتی وکړه، بی عزتی ونه کړه، بلکې دا د مور حرمت او عزت دی. یا داسې مثال په ذهن کې واچوئ چې زمون کور ته ستاسو پیر صاحب راغی، نو تاسو خپلې ښځې ته وایئ چې شرم و حیا کوه، پرده کوه، او چې ستاسو کور ته د ګاونډیانو سپی رانووته، سپی یا خرو، نو تاسو مور ته وایئ چې مورجي پرده وکړه. نه وایي ښځې مور ته کنه چې پرده وکړه. نو اوس که یو سړی راپاسي او تا ته وایي چې تا خپل پیر د خر او د سپي نوم بدتره وګاڼو، څه جواب به ورکړي؟ چې ګوره پرده چې څوک کوي د چا نه، نو عزتمن سړي نه خلک پرده کوي او د انسان نه کوي. دغه شانتي د رسول الله علیه السلام خیال په منځ کې نه راوستل، دا د رسول الله د عزت خبر اصل کې هغې وکړل. لکه څنګه چې ما د پردې مثال درکړو، یا په مور ښځې ته یادول په دې زهار لویږي، او که پردۍ ښځه دې ورته یاده کړه نو په هغې زهار نه لویږي. نو دې کې اصل کې د مور حرمت او عزت دی. نو سید احمد شهید صاحب فرمایي چې که په منځ کې د سپي خیال راشي یا د خر، نو هغه دومره د انسان طبیعت بد ګڼي چې فوراً تی سوچ بدلی او د الله طرف ته توجه ورکوي. او رسول الله علیه السلام خیال دومره معزز دی او دومره ښایسته او د احترام والا دی چې دا راشي نو د سړي زړه نه کېږي چې زما د سوچ نه دا فکر وځي. په دې وجه باندې مونځ په باره کې الله فرمایي موسی علیه السلام ته چې اقیم الصلاة لذکري، مونځ ګورې خاص زما د یاد دپاره دی. په دې کې به بل څوک په ذهن کې خیال کې نه راولي. نو د رسول الله خیال چې راشي نو بیا د ذهن نه انسان ایستی نشي عاشقان، نو دا خو اصل کې د عشق خبره کړله. او که د یو بل شي سوچ راشي نو انسان هغه ایستی شي، لرې کولی شي. او د مونځ په باره کې الله وایي چې دا زما د عزت دپاره دی، زما د ذکر دپاره دی. نو د مجاهد د بیبي عزت چې در څو پورې د هغه شهادت خبر نه راغلی و راغلی خبر یې نه را رسېدلی، د دې به داسې خیالي حرمت به په تا داسې لکه ستا د مور عزت او حرمت چې څنګه په تا باندې دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کوم سړی د مجاهد د کور ټیکدار شو، یعنی د هغه د کور خیال یې ساتلی مجاهد د تلو نه بعد او د خیانت وکړو، د قیامت په ورځ به د مجاهد مخې ته داسې ودرېږي چې دومره به ورته عاجز وي مجاهد چې څومره عمل عالي آی ترې اغستی شي. بیا رسول الله په یاخذ من اعمالهم ما شاء، فما ظنکم، ستاسو څه خیال دی دې باره ولې خیانت هم کوه؟ نو تله ناست یې او بانې دا کې چې زه د مجاهد د کور خیال ساتم، هلته د ذهن او خیال غلط دی او دوکه کې، نو د سړي به ډېر بد حالي په هغه ورځ. نو دا د مجاهد پروټوکولي دي چې ګوره د عالم مور، د عالم ښځه، د هغه د لونو د دې عزت او حرمت، د عالم د بیبي حرمت په خلکو باندې داسې نه دی لکه د مور په شان، او د مجاهد د بیبي نو د هغې حرمت داسې دی لکه د مور په شان. څومره پروټوکول او مقام دی په اسلام کې د مجاهد. وعن ابي مسعود الانصاري قال رجل بناقة مختومة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. د رسول الله علیه الصلاة والسلام دربار ته راغی او خپله اوښې راوسته چې دا د الله د رضا لپاره په جهاد کې پیش کوم. نبي علیه الصلاة والسلام د هغه ته تحسین پیش کوي، طالب د دې په شانتي 200 اوښانې په ورځ د قیامت په جنت کې کلها مختومة. دا مختوم اصل د ختام نه دی چې د هغې لګام به ورته لوېدلی، مهار به ورته پروتي، یعنې خار به ورته ستا لپاره پروتي، الله به تا ته په ورځ د قیامت درکوي. نو د یوې اوښې په مقابله کې الله 200 اوښې ورکوي. نو د دې نه څه لفظ راوځي چې د یو قدم په باره کې 200 قدم، د یوې شپې په بدله کې د 200 شپو عبادتونو ثواب. نو رسول الله علیه السلام اکثر غټ ذکر کې وړوکی په خپله سمج کې راشي، او وړوکی ذکر کې غټ په خپله سمج کې راشي. لکه مور پلار ته اوف مه وایي،
که یو بیوقوف اوس پاس یو هغه چې زمور او پلار ته اوف نه يم زور ته کنځلې کو او په قران کې د اوف نه من راغله ته ورته بیوقوف چې د اوف نه من رااله خو د کنځلونو په طریقې او لا راغله نو چې د وی وخ په مقابله کې الله وسو وخ ورکوي نو د دین مطلب دا دی چې الله جل جلاله ورته د یو سبحان الله وسو بدلی ورکوي یو بیبي قربان کړه الله ورته پسلګونی بیبيانی ورکي وعن ابي سعيد ان رسول الله بعث